السلام علیکم د سون اف ام 96 ریډیو نتورک قدرمندو کتونکو او اوریدونکو اویس یوسف زئی ما او د مهال موجودی ما ګورنمنت ډیګری کالج منګوره کې کم ملګری چې پوزیشن واخلي یا کوم خويند چې پوزیشن والی دغه سره خبرې اترې کوو د بورډ د چیرمن سره خبرې اترې کوو د بورډ کنټرول سره خبرې اترې کوو او د هغه ماشومان احساسات جذبات او فیلینګ به تاسو ته خایو چې نن پوزیشن اغسته دي زمونږ سره اوسه زما نوم خمارو خالق دی اما سواد بورډ پری میډیکل کې فرست پوزیشن حاصل کړی زما مارکس 1064 دي المدینه مودل سکول ان کالج طالب علم یم او زه نن ډېر خوشاله یم او د الله پاک ډېر شکر ادا کوم او زه د خپل کامیابی چې کوم ټول کریډټ د خپل پیرنټس لا خپل ټیچرز لا خپل سکول چې کوم پرنسپل له اول ورکول غواړم زما ټیچرز چې کوم دي کنه دا د اهم رول لري زما په کامیابی نن څه احساسات لري زه نن ډېر خوشاله یم او د حد نسیوا خوشاله یم او د الله پاک انتهایی شکر گزار یم او دا ویل غواړم خپل نور کوم کتونکو ته چې تاسو پوزیشن مانه غوښتو ماکس کوم را تاسو حوصله مه بیلئ بلکې تاسو خپل دغه مخکې چې مهنت کړئ دغه نور هم مهنت وکړئ او ان شاء الله تاسو به خامخا د خپل مهنت چې کوم میوه د هغه خامخا ملایويږي. السلام علیکم زما نوم لارې احسان دی او الحمدلله ما نن فرست پوزیشن هغه سره په انجینری کې د المدینه ماډل سکول ان کالج سوات نه ما دا پوزیشن هغه دا د دې ټول کریډټ چې د خپل پیرنټس لا خپل ټیچرز لا الحمدلله ډیره خوشاله یم. جی زما نوم مسکان یعقوب دی او زما سواد بورډ کې اورال تھرد پوزیشن راغلی 1054 مارکس مې دي. زه ډېر زیاته خوشاله یم په خپل پوزیشن ځکه چې ما چېرته هم په دې بورډ کې پوزیشن نه دی اخیستی زما فرست ټایم دی چې زه ما دې پوزیشن واغستو دا ټول کریډټ چې دی زه خپل اول خو الله تعالی شکر ادا کوم چې که فرض که هغه نه غوښتل ما به دا پوزیشن نه واغستی دې نه علاوه زه خپل ټول کریډټ خپل مور دعاګانو خپل فیملی له ورکوم چې دوی دونه سپورټ کړی یم او زه اوس دلته ولاړ یم. دا زما خورزه او د دوه والد صاحب چې وفات شوی دی نو مونږ په فیملی کې دا ولنۍ ماشومه ده چې دې پوزیشن په بورډ کې واغستو او مونږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو د دې په کامیابۍ باندې ډېر زیات محنت کړی دی او د هغې سیلې نن الله تعالی ورکړه او امید دی چې دغه شان محنت به دا جاري ساتي او په فیوچر کې به انشاءالله یو ډاکټره جوړېږي او د قوم خدمت به کوي. چې کوم سټوډنټانو نن پوزیشن اخیستی دی هغو ټول نه اول خو د هغوی ته مبارکباد پیش کوم د هغوی پیرنټس ته د هغوی ټیچر ته او په تیره ټوله سوسایټۍ ته دا مبارکباد ورکوم چې یاره هغوی هغه بچي چې دي نن په دې سواد بورډ کې په اول پوزیشن راغلل نو زما ولنی ویژن دا و چې یاره 21وي صدي ده او مونږ هغه شان په مین ورډ سیسټم کې اخته یو نو ما د هغې نه د ګورنمنټ د کے پی کې ګورنمنټ چې دی یا زموږ د ایجوکیشن منسټر چې دی ایجوکیشن سیکرټري چې دی هغوی ټول هم په خپل میټینګونو کې په دې خبره زور ورکاو چې یاره تاسو ډیجیټلایزیشن وکړئ نو ما د ټولو نه بنیادي کار چې دی هغه ډیجیټلایز کو ټول بورډ او نن تاسو ګورئ که پرایویټ فارم دي که ریګولر فارم دي که چې څومره فیسیلیټیز دي هغه ټول تقریبا آنلاین دي او په بورډ کې چې کوم هغه رش دی هغه ختم شوی دی او هر ماشوم ته د هغه کور فیسیلیټي چې دي نه هغه دغه په ډور سټیپ باندې ملاویږي او بچو ته بل دا میسج ورکوم چې کم دا پوزیشن دلته اخیستې دي دا پوزیشن دي په ژوند کې مینټین کړي او بهترین انسانان او بهترین مطلب چې د کمیونټي د سوسایټي ممبرز دي جوړ شي او دې قوم ته دي ډیلیور کړي. ډېره مننه ډېره مهرباني. جی ګرانو قدرمنو کتونکو څرنګه چې تاسو د ماشومانو احساسات جذبات او فیلینګ واورېدل چې هغوی نن څه مخصوصوي خپل پیرنټس ته میسج ورکول غواړي والدینو ته میسج ورکول غواړي او په سمه د روانو زده کوونکو طالب علمانو ته میسج ورکول غواړي د هغوی هغه جذبات هغه فیلینګ موږ تاسو ته وښودل او سون اف ام 96 ریډیو نټورک په همیشه تاسو ته هغه ماشومان هغه ټیلنټډ خلک رامخته کوي چې هغوی د قام دپاره د دې خاورې دپاره د سوات دپاره او د پوره ملکنډ ډویژن دپاره فخر جوړېږي. انشاءالله تعالی په نورو خپرونو کې بیا تاسو ملاقات کړي تر دغه ټایمه پورې خپل کوربه اویس یوسف ته اجازت ورکوئ د لوی الله په امان.